اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، یوه مسله چې ډېره مهمه ده تاسو خدمت کې غواړم عرض کوم، نظر حوالې سره ده. دا مثلا هر کس یو مشکلاتو دپاره یا بیماریو دپاره جواب نکاریو دپاره نظر کوي. پس نظر کوي؟ پیسې نظر کوي یا مثلا یو اعمال نظر کوي. خو یمو طرف ته نظر بالکل صحیح نه دی چې د کوم موږ کوو 80% 95% څه کوم دی 95% بلکې دی نظر مو صحیح طریقې سره نه کوو. نظر دپاره شرایط پکار دي. هسې په خولې وایي چې دا مو نظر، مثلا یو سړی دی کور ولی بیماره شوله، دوچې کوي جام کې اوبه وي هغو باندې واچوي، څه ما هغو ته نه نظر کوي، دا نظر نه شو. یا بس وایي چې ما عباس په دوستی پس نظر دی. نظر داسې نه کېږي. نظر دپاره بقاعده به صیغه یعنی یوه جمله به الویلې بیا نظر صحیح دی. څه خیال ته مثلا زه اوس د پیوم څه دغه طریقې سره تاسې کوئ بیا نظر صحیح دی. مثلا ما بچی دی بیمار دی، زه داسې نظر کوم خدای دپاره مانې واجب دی چې زه به یو په سلو لوام که موضوع ته خدای شفا ورکړم. خدای دپاره مانې واجب دی چې زه به په سلو لوام که خدای موضوع ته شفا ورکړم. دا نظر صیغه شوه. اللہ کی خاطر میرے اوپر واجب ہے کہ میں بکرا ذبح کروں گا اگر اللہ نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرمایا. نو دا ششولو دا جمله به بقاعده یای زړه کې بیا نه تیری، په خولې بیایي. الله نما به کې خلې الله خدای په نامې، الله په نامې، یو الله دپاره خدای دپاره په ما واجب دی چې زه به په سلو که خدای موضوع ته شفا ورکړم. داسې مو نظر شو، دا شي دا نه کېږي. دا نظر صحیح نه شولو. کله چې خداوند عالم توبه چې ته شفا ورکړه، چې کوم شی د نظر کړه هغه بیا خدای لارې کې ورکړه. یو پیسې یو اعمال د کړی چې زه به زیارت ته ځم یا مثلا په صدل هغه به الوټ کړي. که همداسې په خولې د هېڅ یې نه وویله یا د همداسې ویله چې دا هغوم نظر شوه، د نظر کې نه رسي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.